أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. پدې رکوع کې شپږ زواجر شپږ رټنې بیانېدلې. نو یو زجر ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت سره شو. وستلک امة سره دویم زجر دی، دویم رټنه ده. هغه چا لره چې فخر کوي په خپلو مشرانو باندې د هغې په نیکو باندې. دیو یهودو نصاراو به فخر کاو په خپلو مشرانو باندې د هغې په نیکو باندې. هغې چې کوم د نیکۍ کارونه کړي وو په هغې باندې به یې فخر کاو چې موږ به د هغې په اعمالو سره بچ کېږو، د پلار نیکه په اعمالو سره. نو الله رب العالمین فرمایي دلته چې د هر چا ځان له ځان له عمل دی، د هر چا خپل خپل عمل دی. نو الله وایي تلک امة دغه یو ډله وه، تلک دغه امة یو ډله وه قد خلت چې تیره شوې ده لها د هغې دپاره دي ما هغه څه کسبت چې کړي دي هغې، ولکم او ستاسو دپاره دي ما کسبتم هغه چې کړي دي تاسو، ولا تسألون او ستاسو نه به تپوس ونه کړلی شي عما د هغه څه باره کې کانو یعملون چې هغې به کوم عمل کوو، هغې به کوم عمل کوو، هغې چې کوم عمل کړلی نو ستاسو نه به د هغې باره کې تپوس نه کېږي. دلته را ذکر شو ګوره اصل کې عملونه په دوه قسمه دي. کوم اعمال چې دي عملونه دي نو هغه په دوه قسمه دي. یو عمل د خیر دی او بل عمل د شر دی. نو اول عمل د خیر دی، هغې ته اشاره ده په دې قول د الله رب العالمین سره چې لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. لها د هغې دپاره دي ما هغه څه کسبت چې کړي دي هغې، هغوی چې څه کړي دې اشاره شوه عمل د خیر ته. یعنی د هر چا عمل د خیر صرف هغه له پیدا ورکوي، بل انسان په هغې سره نشي خلاصېدلی. چا یو نیک عمل وکړه نو بس د هغه دپاره پیدا ده، د ده په دې عمل سره بل څوک نشي خلاصېدی. او د دې تایید په صورت نجم کې دی چې وان لیس للانسان الا ما سعی، نشته د انسان دپاره مګر هغه څه چې کم د کوشش کړی، بس خپل عمل او خپل محنت باندې به دی ځي. دویم عمل د شر دی، نو هغې ته اشاره ده په دې قول د الله رب العالمین سره چې ولا تسألون عما کانوا یعملون، تاسو نه به تپوس ونه کړلی شي د هغه څه باره کې چې هغې به کوله. یعنې د هر چا د بد عمل تپوس به صرف د هغه نه کیدی شي، په بل چا باندې د هغې ذمهداري نشته دی. او دلته ولا تسألون عما کانوا یعملون چې تپوس به نشي کیدی ستاسو نه د هغه څه باره کې چې دیو کوم عمل کو. دلته بل جانب حذف دی چې ولا یسألون عما کنتم تعملون، د هغې نه به هم تپوس ونه کړلی شي ستاسو د عملونو باره کې. بس د ګناه یو وکړله د هغې ذمهواري په بل باندې نشته دی. مسلمان باندې صرف دا ذمهواري ده چې دعوت به رسوي. نو نور چې دعوت یې کله ورسو دعوت یې وکړه نو د هغې نه وروستو چې یو انسان ګناه کوي نو د هغې ذمهواري په هغه په خپل ځان باندې ده. د دې تایید په قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی بار بار ویل دي الله تزرو وازرة وزر اخرى، چې نشي بارولی یو بارون کې بوج د بل، یو کس د بل بوج هغه نشي چوتولی. نو په دې سره دې تایید دی د دې بلې خبرې دویمې جملې. نو الله تبارک و تعالی فرمایي تلک امة دغه یو ډله وه قد خلت چې تیره شوې ده لها د هغې دپاره دي ما هغه څه کسبت چې کړي دي هغوی، ولکم او ستاسو دپاره دي ما کسبتم هغه چې تاسو کړي دي، ولا تسألون او تپوس به ونه کړی شي ستاسو نه عما د هغه څه باره کې کانو یعملون چې هغې به کوله. وقالو کونو هودا او نصوارا تهتدو
دا اوس دریم زجر دی او زجر الله په دې خبره باندې دی چې دیو به دعوت ورکاو هغه محرف دین ته، هغه دین چې پای کې تحریف شوی دی، پای کې بدلون شوی دی. یهودیانو به یهودیت ته دعوت ورکاو، نصرانیانو عیسایانو به نصرانیت او عیسایت ته دعوت ورکاو. لکه اوس زمانہ کې هم یهودیان د یهودیت میشن هغه چلی، هغه له دعوت ورکوي. نصرانیان عیسایان هغه د عیسایت میشن خوري او میشن چلی وغیره دعوت ورکوي. نو الله تبارک وتعالى په دیو باندې دل رټنه ورکوي. دلته هودن او نسوار دا او د پاره تفصیل د قائلینو دی چې يهوديانو يهودیت ته دعوت ورکاو، نصرانيانو نصرانیت ته دعوت ورکاو. الله وقالو او وایدیو کونو چې شیتاسو هودن يهوديان او نسوارا یا نسوارا عیسایان تهتدون په هدایت باندې بشي. قلوا یا پیغمبرا بل ملت ابراهیم، دلتا بل ملت ابراهیم د بل نورستو نتبعو محذوب دی. نو بل نتبعو ملت ابراهیم، بلکی مونگا تابیداری کو د دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا. حنیفا د دیو سو معناګانی دی. یو معنا دا حنیفن چې پاک صاحب مسلمانو، پاک صاحب مسلمانو. دویم معنا حنیفا چې کلکو د الله تعالی په دین باندې. یا دریم معنا حنیفن چې حق پرسو. څلورم معنا حنیفن یو الله تمخ کون کې نه بل چاته. او پنځم معنا حنیفن چې ماتون کې د شرک او د بدعت ولاړو په توحید باندې. وما كان من المشرکین، او نو هغه د مشرکانو نه، د مشرکانو په ډله کې نو. ترجمه دوباره اوري بیا. الله وی تلک دغه امه یو ډله وا قد خلت چې تیر شوی دا لها داغی د پاره دی ما کسبت هغه څه چې هغې کړي دي، ولکم او ستاسو د پاره دی ما کسبتم هغه چې تاسو کړي دي. ولا تسألون او ستاسو نه به تپوس ونه کړلی شي عما د هغه څه باره کې کانو یعملون چې هغې به کول، او د هغې نه به ستاسو باره کې تپوس ونه شي. وقالو او وایدیو کونو چې شی تاسو هودن یهودیان او نسوارا یا نسوارا عیسایان تهتدون په هدایت بشئ. قل وای پیغمبره بل ملت ابراهیم، بلکې مونږ تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا. حنیفن چې پاک صاحب مسلمانو، حنیفن چې کلکو د الله تعالی په دین باندې، حنیفن چې حق پرسو، حنیفن چې یو الله تمخ کون کې نه بل چاته، حنیفن چې ماتون کې د شرک او د بدعت ولاړو په توحید باندې. وما كان من المشرکین، او نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نه. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.